د یو ورور تپوس کړی دی چې زه په یو ګناه کې اخته یم او هغه ګناه دا ده چې زه په خپل لاس سره شهوت پوره کوم او ډېر کوشش مو وکړو چې دا ګناه پرېږدم خو نشم پرېښودی نو ستاسو څه نصیحت دی؟ الجواب: زه درته په الله قسم خورم روزانه زما نه دې سوال کېږي ما په الله قسم وخوړو د الله په کور کې ګورې ښه که هغه د واټساپ په لارې او که هغه په موبایل باندې میسیج او که هغه د موبایل ټلیفون او که هغه بل څه ذریعه یي خو ما نه دا سوال کېږي دلیل دی په دې باندې چې دا ګناه عامه شوې ده په هلکانو کې او په جنکو کې هم نو دا رور لا خو چې تپوس یې وکړو نصیحت غواړي او کوم چې دا خبره پټه ساتلې ده نو ښه په نقصان کې پراته دي زه به د زړه د کومې نه دغه رونو او خویندو ته نصیحت وکړم کوم چې په دې بیمارۍ کې اخته دي او یو څو طریقې به ورته بیانې کړم ډېرې قیمتي چې دا طریقې دوی استعمال کړو په دې عمل وکړو دې ګناه نه به الله ساتي اول خو دا خبره یاده ساتئ چې الاستمناء استمناء دې ته وایي په خپل لاس باندې مني ویسته که هغه هره طریقه خو د دغه استعمال پکې نه لکه زنانې مخې ته نه هلک نه په خپله لیږي او دغه شان زنانه هم کوي دا حرام دی د قرآن او حدیث په رڼا کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده د مؤمنانو صفت یې ذکر کړی والذین هم لفروجهم حافظون مؤمنان هغه دي چې خپل عورتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم وملکت ایمانهم مګر دا چې د خپلو ښځو سره که عورت استعمالوي یا د وینځو سره نو بیا خو هېڅ خبره نه فانهم غیر ملومین الله وایي دوی څوک نشي ملامته کولی سړی به چې په دې کې کوم ځای کې دلیل راغی دلیل پکې شته که واوره مخکې الله څه وایي فمن ابتغى وراء ذلک نو د دې دوو لارو نه علاوه که چا بله لار ولټوله فاولئک هم العادون دغه ګناهګار دي به دوی د حد نه تېروتې دوه لارې دي الله دې ذکر وکړو یو شهوت پوره کول د خپلې ښځې سره دویم شهوت پوره کول د چا سره د وینځې سره درېیمه لار که هغه لارې په لاس باندې مني وباسي والعیاذ بالله پردې ښځې سره لګیا دی که دی هلک سره شهوت پوره کوي دا ټول په دې کې دننه راغلو دا کار حرام دی حدیث کې هم د عبدالله بن مسعود رضی حدیث دی وی چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا وی موږ ځوانان هلکانو د رسول خواته بنا شو او سره سره نه و لکه څه مال موږ څه نه و غریبانان ډېر ځوانان دي چې د رسول په خوا کې بنا شو هغه غریبانانو او د رسول وسلم یو اوچت انسان د هغه اوچت سوچ د ملګرو حال احوال به معلومول تپوس به یې کوو تا واده کړی دی نه دی کړی کله به کې د رسول صم دا حرص دی چې دی د ګناهونو نه بچ شي او دی حق پرست عالم د هغه هم دا طریقه وي ځکه چې د عالم د امتیانو لپاره داسې لکه پلار د بچو خیال ساتي نو رسول وسلم موږ ته بیا نصیحت وکړو چې یا معشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج تاسو کې څوک واده کولی شي نو ګوره واده وکړئ د سترګو حفاظت به مو وشي د عورت به مو وشي او که څوک یې نشي کولی نو روجې دې نیسي یو سړی به چې ته د حدیث ته خو وایي چې په لاس باندې شهوت پوره کول او په خپل شهوت پوره کول حرام دي دلیل دې په ده خو نو په دې کوم ځای کې دي نه په دې کې دلیل دی چې دا کار ته چې کوم کې ده حرام دی او هغه داسې روجې نیوه اسانې دي او که په لاس باندې شهوت پوره کول اسان دي څه اسان دي شهوت پوره کول اسان دي ولې رسول سم دا ګرانه طریقه ښیي بیا ولې رسول سم ته پته نه چې داسې یو طریقه شته پته ده ورته که نه پته نه یې ښیي او ښه اسانه طریقه ده خو وی نه وي چې تاسو کې څوک واده نشي کولی هغه خیر دی ځه ځان له خپل شهوت پوره کوي داسې ونه وي وایي چې نشي کولی یو روجې نیسه که نه دلیل دی په دې باندې چې دغه کار حرام دی د هغې نه بعد بیا راځو یو څو نصیحتونه هغه دې وروڼو او خویندو ته کوم چې په دې کار کې اخته دي اولنی نصیحت یا اولنی طریقه د دې ګناه نه د بچ کېدو هغه ده
د الله سبحانه وتعالی نه یره او دا سوچ چې الله معیني الله زما اوري د الله په مخ کې زه څنګه کار وکړم دا کار چې څوک کوي که هغه هلک دی او که جنۍ ده خو د چا په مخ کې نه کوي ګورئ چا په مخ کې کوي نیکي مطلب چې د خلکو ډېر قدر کوي او چې کله ځان له یوازې شي بیا یې کوي نو د الله قدر او تعظیم د ده په زړه کې نه وي ناولنې خبره دا ده د الله نه یره او په زړه کې ستا دا وي که توبه وي سته غواړئ که نه زه ټولو دغه وروڼو خویندو ته کوم چې په دې ګناه کې اخته دي که توبه وي سته غواړئ نو اولنۍ خبره دا ده چې ته په زړه کې دا ساتې چې دا کار زه د دې لپاره پرېږدم چې الله نه چېرته ناراضه نه شي ځکه چې الله خو معین نو دویم کار به دا وکړي دویمه طریقه بلکل په میخ لګول غواړي چې دا ګناه بیا ونه کړي واده وکړه دا ټول اوچته طریقه ده واده وکړه او دا قیسې پرېږده دا قیسې پرېږده چې په خپو ودرېږي او په خپو ودرېږي بل زما د یو عالم تقریر اورېدو او په دې مسله باندې بحث کوو ما سره والد صاحب هم ناست و هغه ته مې هم بیا وښو ما ګوره د عالم څومره قیمتي خبره وکړه هغه عالم دا خبره کوله وی موږ مخکې څنګه وي موږ مخکې دا قیسې کولې چې په خپو ودرېږي په خپو ودرېږي هلک به وایي د 15 کالو مور پلار به له جنۍ راوسته داسې وه که نه وه همدقه شان و نو بیا هغه ووایي نتیجې څومره مزداره وه ټول عمر له بیا د جنۍ د دې هلک د مور پلار قدر او احترام کوو ځکه چې راوستې چا ده هغوی راوستې وه اوس وایي دوی لږې هلک نه دی ولاړ هلک 13 کالو چې 15 خپلې پیسې وګټي ځان له واده وکړي نو بیا چې هغه چې دغه خواښې چې د انګور ته داسې کار و هغه له کېږه هلک په خپله واده کړی او د هلک هم مور پلار ته په نوړۍ دغه خبره دی چې ما خپل واده په خپله کړی دغه یو قیمتي فایده ذکر کړه چې کله به د جنۍ به د مور پلار راوسته نو د جنۍ به بیا د مور پلار د خپل خواښې څخه ډېر قدر او احترام کوو او د پلار به هم ډېر قدر او احترام کوو چې د جنۍ دوی ماله راوستې ده اوس هر سړی په خپله لار دی په خپله مرضۍ واده وکړي بیا هغه جنۍ هغه خواښې څخه دوی له کېږي هغه په خپله واده کړی تاسو له پکې روپۍ ورکړې دغه یو ناشنا فایده ذکر کړه په ټیم جواب به دغه بیان اورېدو خبره مې دې پورې کوو چې واده وکړو دا قیسې پرېږدئ چې په خپو ودرېږي او په خپو ودرېږي الله به دې مالداره کړي ته څه طریقه روانه کړه که نه چې طریقه روانه کړه دغه غم خادیانې که کې دا کومې چې زموږ په معاشره کې دي نو بیا خو په 20 کالو کې هم نشي کولی خو که ساده ونته کې واده کوي او د رسول صم په طریقه نو واده ښه په اسانۍ سره کېږي بله ده مور پلار که هلک او جنۍ له واده نه کوي نو د هلک او جنۍ له پکار دي چې په څه طریقه د دوی د غوږ ته دا خبره ورسوي چې موږ واده کوو په دې باندې هغو نه ګناهګارېږي بلکې په دې ګناهګارېږي چې په ګناهونو کې پراته دي او څه وایي نه او مور پلار له پکار چې د الله نه ویرېږي د الله نه زه دې مور پلار ته وایم والله العظیم په الله د قسم خورم د الله په کور کې چې زموږ ځوانان هلکان او جنکۍ ګوره تباه و برباد شو دا موبایل ورسره په جیب کې جنکو تصویرانو دا غلط کارونه کوي د جنکو سره دا موبایل پرتې د هلکانو د تصویران ګوري دا غلط کارونه کوي او موږ ځان داسې کړی چې دا تعلیم یافته دی او دا ښه دی او دله موبایل والا او دله پلانې والا او علانې والا د هر څه نه مخکې د دې حفاظت داسې وکړه چې واده وله وکړه نو د دویمه طریقه شوه درېیمه طریقه دا شوه دا کم سوچونه او فکرونه چې تا ته راځي دا کم سوچونه او فکرونه چې تا ته راځي دا څه که دا ختم که لکه اوس یو سړی دی چې د شپې وده کېږي نو شیطان ورته لازم د جنۍ سوچ راولي چې جنۍ وي او داسې وي او دغه او جنۍ وي چې هلک وي او داسې وي او دغه او زه به دا خبرې صفا کوم چې ځکه چې دا مسله عامه شوې ده او زه یې پټه وساتم بل یې پټه وساتي دې څوک پوه کوي مور پلار یې پوه کوي نه نو دې سوچونو کې چې ته پروت یې به دا کار کوې خو په ځان باندې د سوچونو دا دروازه څه که دا بند که دغه طرف ته قطعا سوچ مه کوه دا درې خبرې شو څلورمه خبره نظر خپل کوز ساته د نظر حفاظت ځکه چې اولنی غشی چې هغه د فحاشۍ طرف ته ځي هغه دا سترګې دي او دا موبایل چې نه وي او دا قصې نه وي دا فلمونه او دا ډیشونه او دا شینه مینه پخوا چې د چا دا ګناهونه کړي دي اوس د 8 کالو ماشوم چې کور ته راننوځي ته به یېرېږي چې دی په څه پوه دی او که نه دی پوه خور او ورور چې د یو بل سره لوبې کوي نو ستا به بې نظري ځکه چې اکثر دا دغه وګوري دا ویډیوګانې د شینه مینه وګوري هغه بیا تطبیق کوي هغه شان کارونه بیا کوي
دا ولې یو څو ورځې مخکې په پنجاب کې د 7 کالو جنۍ سره زیاتی وشو، بیا ولې په مردان کې وشو، او ولې په کراچۍ کې وشو، ولې وجه یې دغه موبایل دی. دغه موبایلو خلک دې ځای ته راورسول، دې پوځي دی شهوت یې دې ځای ته راورسي چې دې ځای ته شهوت راورسي نو دی بیا نه د 7 کالو جنۍ ته ګوري او نه د 15 کالو جنۍ ته ګوري، او نه بیا مور ته ګوري او نه بیا خور ته ګوري. پرون مې ویډیو کته د 80 کالو بوډا په کراچۍ کې او د 7 کالو ماشومې ته لاس اچولی او خلکو رانیوللی وایي د 80 کالو او د 7 کالو جنۍ ته لاس اچولی. ولې وجه هم دغه موبایل دی او دا قیسې دي. دا د خپلو کورونو کې د موبایل مه ساتئ او مه دا چې بس جنۍ کولاو کې ماله موبایل ته موبایل لېږلی، هلک وي ماله موبایل ته لېږلی. کور کې موبایل کافي ده که یو وي د ټلیفون دپاره رابطو دپاره، خو هر یو سره جدا جدا موبایل او هغه ځان له په جدا کمرو کې ناستې، ته دې څه خبرېږي؟ ته دغونه څه خبرې؟ نه د نظر حفاظت الله په قرآن کې څه وایي؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ووایه مؤمنانو سړو ته چې له خپل نظرونه کوز ساتي. دغه شان یو نصیحت هغه دا دی، 5مه خبره هغه دا شوه چې د هغه ځایونو نه ځان لرې ساته چې هلته د انسان کې د شهوت راوچتېږي. هغه ځایونو له مه ورځه، لکه بازارونه شو، باغچې شوې، کوم ځای کې جنکۍ ډېرې ګرځي راګرځي، هلته مه ځه. دا څو خبرې شوې؟ 5. 6مه خبره دا ډېره فایدهمنه خبره ده، یوازې ډېر مه پاتې کېږه. سړی یوازې شي دی دا ګناه کوي. که هلک ته او که جنۍ ده، زه هغو ته دا وایم چې یوازې مه وده کېږئ، یوازې کمره کې مه اوسېږه، بیا به دا ګناه کوي. ځکه چې کله ناکله داسې چې سړی یوازې شي او هلته تقوا نه وي، د الله نه یره نه وي، بیا دا ګناه کوي. خو چې کله ورسره خوا کې څوک وي، روري، ملګری، د جنۍ سره خوري موري، نو بیا دا کار دا نه کوي. او دا یو فایدهمنه طریقه ده ساتي چې یوازې چې څومره یوازې کېږي نو نقصان به در رسي. نو کوشش دا کوو چې یوازې کېږي ډېر ما. دا څو خبرې شوې؟ 6. 7مه خبره دا شوه په عباداتو کې ځان مصروفه کوي که نه. په عباداتو کې چې کوم تا سره فارغه وخت دی نو په عباداتو کې ځان مصروفه کړه، تا ته به ټیم نه میلاویږي د دې ګناه کولو. 8مه خبره دا شوه چې هغه بیماریانو ته وګوره او په هغې کې سوچ وکړه کوم چې د دې کار د لاسه په انسان باندې راځي. نظر کمزوری کېده، غټه بیماري دا. کوم سړی او ښځه شهوت په خپل لاس په خپله پوره کوي، د دوی نظر کمزوری کېږي، اعصاب کمزوری کوي، دماغ کمزوری کوي. او دغه شان عورت هغه څه شي هم کمزوری شي، عضو تناسل چې کمی هغه کمزوری شي، په ملا باندې دردونه راشي. دا نن سبا د ځوانان چې کوم دي ډېر پکې داسې دي چې دا د ملا دا تکلیف او بیماریانې په وختي راغلي، نو د هغې ډېرې وجې کېدی شي. خو یو وجه دا ده چې په دې کار کې اخته دي، د هغې د لاسه د ملا دردونه او دا هر څه پرې راغلي. دغه شان بچي نه کېږي داسې سړي چې کله به یو سړی داسې درجې ته ورسي چې بلکل دا نشه ده، نو بیا د هغه نشه شي، نو بیا بچي نه کېږي. ځکه چې هغه جراثیم چې څومره هغه ټول څه شو، هغه ضایع شو. اوس یو هلک ته 15 کالو په عمر کې واده وکړو او د 15 کالو په عمر کې دی بالغ شوی، 10 کاله د دا کار کړی دی، په دې د ورځې څو پیرې کړی دی، نو لکه ده چې 13 کاله په واده کې تېر کړي، نو دی به څه بیا بچي به د وشي او څه به د زور او طاقت وي. ځکه چې 13 کاله خو هغه مخکې تېر کړي دي، لکه ورته وایي چې واده یې شوی دی، ځکه چې خو په دې ګناه کې اخته دی که نه. او زه به دا خبرې تاسو ګورئ ښه صفا کوم چې موږ به ښه پوه شو. ښه دغه شان د دې د لاسه دا بیماري هم لګي چې سړی د ښځې د ساتلو بیا نه وي، کمزوری شي. سړی د ښځې د ساتلو نه وي، نو بیا ښځه چېرته د فحاشۍ لر ځان له بیا لټوي، والعیاذ بالله. او دی وشرمېږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دغه شان دې ته پکې سوچ پکار دی چې څومره تکلیف تا ته میلاویږي دا په مخه لامبلو سره.
جمع به وي تکلیف به وي دته بیمار بیا به ملام به د خلکو په مخ کې اکثر خلک پې شکیان شي چې ځي کې میلمه یا خپل مشران د ټولو خبرو ته سوچ پکار دی چې دې دلاسې بیماري دې دلاسې دماغ کمزوري کي حافظه کمزوري کي د دې دلاسې سړی داسې دغه غونته کې شي چې نانګاره یعنې کوم خلک چې دې کې ډېر دغه شوي دي هغه داسې نانګاره غونته کي او دا داسې مرض دی والعیاذ بالله چې په دې کې څوک اخته شي نو د خپله ښځه وله خوند نه ورکوي یعنې ښځه به ورسره یي خوا کې خو دا ګناه به کوي نو دا دومره خطرناکه ګناه ده دا څو خبرې شوې اته نهمه خبره هغه دا ده چې دا خبرې د زړه نه وباسئ د بعضو په دې زړونو کې دا ده وی یا زنا کول یا دا کول نو زه خو دا وړه خبره کوم که نه د بعضو لکه ځان ته دا کار په دې روا کړی دی چې یا به زنا کوم نه ولې به یا زنا کوي یا به دا کوي ولې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یا واده وکړئ یا روژې ونیسئ ته څنګه وایې چې زه به یا زنا کوم یا به دا کوم زنا خو دواړه دي خو دغه زنا چې دی مشره خور ده او دی څه ده دا کشره ده یو شی دی نو دا خبره به د زړه نه وباسئ لسمه خبره هغه دا شوه چې مضبوطه اراده او مضبوط عزم چې زه به شیطان ته ځان نه سپارمه لکه دا کسان وایي موږ څه وکړو راشه خلکو داسې ګناهونه پرېښودي دي چې د هغې پرېښودل سم ګران دي او ته وایې زه څه وکړمه خو مې کوه که نه بس پخه اراده وکړه او چې کله پخه اراده دې وکړه پوخ عزم الله به ستا مرسته کوي او خصوصا هغه خبره ته بیا کوم چې یوازې به وخت نه تېری پای کې روایت زما ذهن ته راغی په هغې کې در امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى ان يبيت الرجل وحده رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی چې سړی یوازې د شپه نه تېری د حدیثونو کې هره مسله شته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره دې لپاره کړې شریعت په هره خبره کې فایدې وي حکمت نو دا څو خبرې شوې لږ شوې یو لسمه خبره هغه دا ده چې دغه نبوي علاج استعمال کوي روجې نیوه د روجو سره د شهوت کمیږي او بیا دې کې فایدې لپاره دا خبره ذکر کوم چې د بس کسان دغه دوایانې خوري د شهوت کمولو لپاره دا دوایانې خوراک نه دي پکار ځکه چې پای کې نقصانات ډېر دي اکثر د شهوت بالکل ختم کی دولسمه خبره هغه دا ده چې کله د شپې اوده کېږي آداب شرعي هغه ټول استعمال کوه آداب شرعي دا دي چې د اوده کېدو په وخت کې دغه اذکار ووایه آیت الکرسي ووایه اخرني 3 سورتونه ووایه نو الله به ستا حفاظت کوي دغه شان یو خبره دا ده چې صبر په ځان کې راولئ دا ما ته پته دی چې ځوانه لکه او ځوانې جنۍ ته د ګران کار دی چې هغو شهوت په زور کې او په جوش کې او څه طریقه نه وي نو په دې ټیم کې د صبر نه کار اخیسته پکار دی او الله به د هغوی مرسته کوي چې څوک دا کار وکړي الله یې مرسته کوي ځکه حدیث کې سره چې من یستعفف یعفه الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې ځان د ګناه نه ساتي الله یې ترې ساتي بیا رسول الله صلی ومن یتصبر یصبره الله او څوک چې صبر کوي الله ولې د صبر توفیق ورکوي نو زه د غرونو خویندو ته وایم چې صبر او اخرنۍ خبره هغوی ته دا ده چې که په دې ګناه کې واقع شو هېڅ خبره نه ده انسان نه ګناه کي د توبې دروازه کولاو ده الله ته واپس رجوع وکړئ یو نوی ژوند شروع وکړئ او خصوصا دا خبره ساتئ چې دعاګانې ډېرې غواړئ الله ته عاجزي وکړئ الله ته په سجده کې ووایه الله ته په مانځه کې ووایه الله ته په عامو دعاګانو کې ووایه چې الله ما دې ګناه نه قلع کړي الله به دباندې رحم وکړي او الله د چا محنت او کوشش هغه نه ضایع کوي والله اعلم